عمران خان د جی په کوم نظر ګورئ مطلب د مستقبل څه دی جیل نه به راوځي او که نه یاره ګوره جي عمران خان د وړاندې نه په خیبر پښتونخوا کې د پیپل پارټۍ چې کوم صوبایي قیادت دی د هغې نه خلک چې کوم ورکران خفه دي وایي داسې ډېر شیزونه دي چې مونږ په حکومت کې خو نه په پی ایم ایل این حکومت کې مونږ نه یو شامل انډیا او د پاکستان چې کوم حالات دي دې ته په کوم نظر ګورئ د پیپل اوس ماین اینڈ منرلز پروینشل سبجیکټ دی عمران خان د یوت چغه وایي نو د یوت نمایندګي خو د ټول نه کم سیاسي عمر سیاسي لیډر چې کم دی بلاول بوټو هغه ینګ دی علیکم ورحمت الله وبرکاتہ قدرمنو کتونکو دا وخت زه په ډیری جولاګرام کې یما همایون خان چې کوم د پاکستان پیپلز پارټۍ جنرال سیکرټری شوی دی نن علاقې ته راغلی په 26 تاریخ باندې فرون او نن چې کوم دی نو دته د 2 ورځې په دې سیمه کې په دې علاقه کې ډېر زیات رش دا نن هم دی دغلته کې موږ وګورو دا زموږ سره راغلي مرګري دي او دې نه علاوه بهر چې کوم دی نو دغه ډېر زیات رش او دغه خلک تاسو ګورئ چې دا راځي او دلته همایون خان ته چې کوم دی نو مبارکي ورکوي همایون خان د ضلع ملکنډ جولاګرام سره تعلق لرونکي خدای بخلي حنیف خان پرزند دی څوک چې په خپله د پاکستان پیپل پارټۍ په بانی شلو کارکنانو یا ارکانو کې شامل وو مونږ په خپله باندې همایون خان سره یو خصوصي گفتگو کړې ده نو هغه هم تاسو چې کوم دی وګورئ دغه گفتگو چې همایون خان د ملکی سیاست او ورسره چې کوم دی صوبایي سیاست او د خپلې عهدې په هکله باندې څه وایي مطلب دا دی چې مونږ په خپله باندې تاسو ته په دې چې کومه ذمهداري کړې شوې ده نو ډېره لویه ذمهداري ده خو دا زموږ لپاره د غون ملکن ډویژن لپاره فخر دی په دغه باندې موږ تاسو ته مبارکي درکوو د دې په حواله تاسو وایئ د ستاسو قدر وکړي الله هم خوشحاله لره او دا مبارکي زما هم ده او دا ستاسو هم ده فردن ما د دوستانو سره رابطې هم شوي دي او ډېر لویه ذمهداري ده خو الله تعالی په چا چې انسان باندې څومره بوج اچوي نو په هغه کې هغه دغه هم پیدا کوي د بوج اوچتولو صلاحیت هم پیدا کوي خو د الله تعالی نام دا سوال کوم او تاسو نام دا سوال کوم چې تاسو راته دعا کوئ چې الله دې لاله توفیق راکړي چې کوم ذمهداري را باندې اچېدلې شوې ده نو الله دې توفیق راکړي چې زه هغه ذمهدارۍ په احسن طریقې باندې پوره کړم یو خو دا خبر ده چې تاسو کله دا ذمهداري سرته لکه څنګه تاسو ته میلاو شوه د وړاندې نه په خیبر پښتونخوا کې د پیپل پارټۍ چې کوم صوبایي قیادت دی د هغې نه خلک چې کوم دی ورکران خفه دي وایي چې په دې ټینۍ ورکړي چې کوم دی نو پارټي چې کوم دی نو دا په شا تللې ده او په هغه انداز باندې مخکې نه ده تللې څنګه چې مخکې وه نو په دغه حواله باندې تاسو څه وایئ چې خبره دا ده جي چې د پیپلز پارټۍ نه خلک توقعات ډېر دي دا نه ګورو چې یاره د دې سړي سره څومره دغه دی خو مونږ همیشه پیپلز پارټۍ دا ثابته کړې هم ده چې د الله په فضل باندې که د دې علاقې کې یا د دې غریب طبقې یا د دغه په توقعاتو باندې پوره شوي ده نو هغه پاکستان پیپلز پارټي ده خو کمی راځي انسان فرشتې نه یو انسانان یو غلطۍ به هم کېږي کوتاهۍ به هم کېږي کیدای شي د خلکو امیدونه هغه شانتي امیدونه هم سرته ونه رسي نو ای به خو که څه کمی شوي نو د ملګرو سره رابطه ملګرې پویه کول ملګرې د هغه مشکلات اورېدل او بیا په خپل حالاتو باندې پویه کول زموږ ذمهداري ده او زما د الله فضل دی لویه خو نه ده ویل پکار خو په ما کې دا یو خصوصیت شته چې کم از کم دو د رابطې نه وځم نه او دا مې دغه دی چې سیاسي سړی د رابطې نه وځي نو داسې لکه چې مایې ته د اوبو نه لرې کړې نو دغه کېږي مونږ الله عزت راکوي خو تاسو خلک عزت راکوئ دا خلک دغه کوي نو که څه کمې راغلي زما د سیکرټري جنرال په حیثیت باندې په پارټۍ کې یو خپل رول ډیفاینډ دی او ورسره بیا د صوبایي تنظیم هم یو رول دی داسې د ضلع د تنظیم هم دی داسې د ډیویژن هم دی او داسې د یونین کونسل او د ویلیج کونسل هم دی او ورسره زموږ په ملګرو باندې هم یو کردار دی نو کوشش به کوو چې کم ملګري خپل فعال کردار نشي ادا کولی خو هغو ته به خامخا سړی وایي چې وروره دا
یو عزت د الله درکړی پارټۍ درکړی دی نو د خپل عزت سره یا د خپل عہدې سره وفا وکړه او د پارټۍ ملګري مایوسۍ طرف ته به نه بیایو. نو دغه مې یو امید دی د الله تعالی نو بیا خو زه ورکر یم او زما خو بنیادي زما خو پیدایش هم په دې پیپلز پارټۍ کې شوی دی چې پارټي جوړه شوې ده او زه دا ګڼم چې د خلکو امیدونه زما نه په دې وابسته دي چې خلکو ته پته چې تقریبا مړه چې په ښه بد پوهه شوي یو نو دغه پیپلز پارټي ده او مونږ یو نو کیدای شي داسې ملګري وي چې اسرار خان دغه چې وشو زما نامزدګي چې وشوه نو د پوره صوبې نه څه چې پوره پاکستان نه خلکو دا ویلکم کړه او دا هغه خلک کم چې لږ مایوسه شوي یا دغه شوي یا هغو وې دا خیال و چې مونږ اګنور شو نو د هغو دپاره هم یو امید دی چې زه یاره د همایون خان سره زمونږ خو چونکې رابطه یي دغه یي نو انشاءالله تعالی خپل ګاډی به په آرډر کې ساتو د ګاډي بریک به ټیک ساتو د ګاډي ټایر به ټیک ساتو ګاډي به انجن به دغه ساتو نو دا ګاډي به سفر کوي. معین خان پیټریایي چې دا په خیبر پښتونخوا کې هغه او تاسو ته پته ده چې په یو ترتیب را روانه ده دغه مقابله کول او بیا کارکون دوباره لاین ته راایستل تاسو ته به ډېره مشکله نه ګوره جي وخت د ټول نه غټ مرهم هم دی که یو زخم ولګي نو هغه به که ته پرې ډېر انټي بایوټیک واچې که ته پرې ډېر انجکشن یې وویوله خو ټایم به اخلي هغه زخم ټیک کېدو دپاره نو وخت د ټول نه غټ مرهم دی. اوس خبره دا ده چې دا ینګ جنریشن هم په دې لګیا دی پوهېږي چې دا مونږ څه کړي دي او څه ګوره 14 کاله وشوه او دروغ یا د خیالي پولاو پخول یا خلکو ته د دروغو لار ښول هغه ډېر وختي شیزونه نو وخت سره به انشاءالله تعالی مونږ به ملګرو سره رابطه ما درته څنګه ووې چې پبلک په دې پوهه کول چې ستاسو د مشکلاتو حل دا دی نو انشاءالله تعالی او ما سره ملګري شته د ما سره هر ځای کې رابطې شته د دوستانو انشاءالله مونږ به یوت هم او بیا ګوره عمران خان د یوت چغه وایي نو د یوت نمایندګي خو د ټول نه کم سیاسي عمر سیاسي لیډر چې کم دی بلاول بوټو هغه ینګ دی خو دا شیزونه پبلک ته رسول او بیا زمونږ فوکس کالجونه سکولونه ینګ جنریشن دا به انشاءالله تعالی زما په الله په ذات یقین دی چې مونږ به پکې څه نه څه کمې دغه کوو هغه رابطې فقدان به ختموو. معین انمیدرل بیل چې کوم خبر پښتونخوا کې ډېر لوی ایشو ده په دې وخت کې د پیپل پارټۍ د یو مرکزي جنرال سیکرټري په حیث باندې لکه په مرکز کې چې کوم دی نو خلک دا وایي چې لکه پیپل پارټۍ چې کوم دی نو د دې بل په حمایت کې نو په صوبه کې تاسو دې ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ ګوره جي پارټي د یو سیستم د لاندې چلیږي که کور هم وي نو هغه هم د یو سیستم د لاندې چلیږي د مور پکې خپل رول وي د پلار خپل رول وي د خور خپل رول وي دا هر چا یو رول وي نو پارټي په دې دغه کې چلیږي ډېر شیزونه داسې وي چې کیدای شي چې هغه د قوم په مفاد کې خو چې عوام پې تقسیم نو د ټول نه اولنې مونږ ته د عوامو او د ملک زمونږ ته یونیټي پکار ده. اوس ماین اینڈ منرلز پروونشل سبجیکټ دی زمونږ دلته پروونشل چیپټر صوبایي کابینه چې ورته مونږ وایو هغې خپل میټینګ کړی دی او هغه د ماین اینڈ منرل دا دغه ریجیکټ کړی دی مسترد کړی دی داسې چې کوم دی نورو پارټو هم په دې تحفظات دي بلکې په خپله په دې پی ټي آی کې دننه څومره لوی تحفظات دي زیات د هغو چې کم خلک به دا ایکټ پاس کوي د اسمبلی نه هغو خپل نمایندګان ما د ټول خبرې تقریبا اورېدلې دي که په میډیا راغلي که داسې انفرادي انټریکشن شوی دی نو مونږ دا وایو چې د ملک په مفاد کې صحیح اوس په دې وخت کې په اسمبلی کې خو زنګ سره اکثریت نشته په دې صوبه کې اکثریت که دی نو د پی ټي آی سره دی نو هغې کې په خپله چې کوم خلک به ووټ ورکوي په خپله تقسیم دي نو مونږ وایو چې نه اتفاق جوړول پکار دي دا اوس تاسو ګورئ په سند کې د نهرونو دا یو مسله وه خو چې کله د سند عوام احتجاج شروع کړی نه پیپلز پارټي د هغو نه مخکې وه
خو پیپلز پارټي په هغه احتجاج کې شامل و او موږ د پرایم منسټر صاحب موږ د فیډرل ګورنمنت او د موږ د بلاول بوټو صاحب ویژن او د هغې دغه متعارف یو چې یو داسې فیصله وکړه چې دا قوم ګوره یو فیډریشن دی بل فیډریټینګ یونټس دي نو چې فیډریشن او فیډریټینګ یونټس یو ځای نه وي نو بیا به څه اتفاق راځي نو زه دا ګڼم چې یاره داسې ډېر شیزونه دي چې موږ په حکومت کې خو نه په پی ایم ایل این حکومت کې موږ نه یو شامل خو چې کم د عوامو د بلای خبرې پیپلز پارټي د زموږ منشور دا دغه چې طاقت کا سرچشمه عوام ہے او موږ د عوامو چې سر رایي موږ د هغې احترام کوو د هغې سر هغه شانتې ځو د انډیا او د پاکستان چې کوم حالات دي دې ته په کوم نظر ګورئ د پیپل پارټۍ په دې حواله څه موقف دی او د فلسطین په حواله باندې ګوره اولنی تاسو خبره وکړه د انډیا او د دغه موږ دا ګڼو چې انډیا چې څه دغه کړي نو د دې موږ مذمت کوو نیشنل سیکیورټي کونسل میټینګ کړی دی زموږ هغه ورځ بلاول بوټو صاحب په قیادت کې د وزیر اعظم پاکستان او د هغه د ټیم سره زموږ میټینګ شوی دی هغو پې بریفینګ ورکړی دی او موږ چیرمین بلاول بوټو زرداري د هغې د حکومت د اقداماتو تایید یې کړی دی او موږ دا فیصله کړې چې موږ به د حکومت او د عام فورسز په شا ولاړ یو د دې ملک په دفاع کې به موږ د هغو سره څنګ په څنګ ولاړ یو دویم د فلسطین خو ښکاره خبره ده چې مذمت زنګ پارټۍ په آفیشل پلیټ فارم دا کوي او کړی دی او موږ د فلسطینیانو وروڼو خویندو سره شانه په شانه ولاړ یو عمران خان د جی په کوم نظر ګورئ مطلب د مستقبل څه دی جیل نه به راوځي او که نه یاره ګوره جي عمران خان زه دا ګڼم چې هغه عمر خو زیات دی خو د پولیټیکل دغه لږ کمیش دی زه خو دا ګورم اوس په هغه کیسز دي دا کیسز مخکې په پیپلز پارټۍ هم چلېدلي دي په دې کیسز کې دا کم چې مثال په طور شهید ذوالفقار علي بوټو پانسي شوی و سپریم کورټ 45 کاله پس فیصله وکړه چې دا غلطه شوې ده ټیک ده که نه پکار ده چې کورټ چې کوم کیسز دي په هغې کې د خپله صفایي ورکړي او